السلام علیکم دوستانو، زما نوم دی میرولي خان او تاسو ګورئ تعمیر الاسلام چینل. د انسان د مرګ نه پس دې سره څه چل کیږي او د دې د روح اخر په کوم طرف لاړ شي؟ دا یو داسې سوال دی چې د دې جواب تر نن ورځې پورې یو انسان هم ورنکړی شو او نه داسې یو مرده دې دنیا ته واپس راغلی چې دې دنیا ته دا ټول حل بیان کړی شي. خو بیا هم په دې دنیا کې هر انسان د دې سوال د جواب لپاره ډیر بېقراره وي چې د دې جواب د اسلامي روایاتو په دننه لږ په دې طریقه باندې موجود دي چې او دا دنیا پرېږدي او په یو داسې طرف سفر وکړي چې هغې ته عالم برزخ ویلی شي. عالم برزخ معنی ده پرده، یعنی چې د دنیا او د آخرت نه پرده کول، یعنی چې د دنیا او د آخرت نه یو داسې پردې والا ځای دی. په دغه عالم برزخ کې هم دوه ځایونه دي چې یو ته علین ویلی شي چې په دې علین کې نیکانو خلکو روحونه ساتلی شي او د هغه هم د یو ریکارډ په دننه موجود وي چې د دویم ځای نوم دی سجین، چې دې سجین کې بدکار او کافر روحونه ساتلی شي او دا یو رجسټر په دننه د دغه بدکارو خلکو هم یو ریکارډ موجود وي. تر قیامت د ورځې پورې به دا ټول روحونه دغلته کې ساتلی شي او د قیامت په ورځ د حساب کتاب نه پس به دا روحونه خپل مقام ته یعنی جنت او دوزخ ته د همیشه دپاره رخصت کړی شي چې دغه جنت او دوزخ ته به دی د خپل عمل په حساب باندې دننه کیږي. د عالم برزخ دا زندگی څنګه ده او دلته به خلک څنګه طریقې سره اوسیږي او دې عالم برزخ کې به دا انسانان څه خوري څه بسکي او دی به د دې دنیا په باره کې څه معلومات دی سره وي او که نه. په دې دنیا کې چې کوم موجوده رشته داران د دی نه پاتې شي چې دا یو ډیر لازمي او اهم سوال دی چې د دې روحاني دنیا په باره کې هر انسان ووري په ذهن کې هر قسمه سوالونه راځي. خو نن به موږ په دې ویډیو کې د دې اهم ترین سوال جواب د اسلامي روایتو په دننه به موږ څه کوششونه کوو چې ولې دا مردې د مرګ نه پس هم په دې دنیا کې چې کوم موجوده خلک وي هغه یادوي او که نه، او یا د دغه دنیا کې د موجوده خلکو دپاره څه دوا کولی شي که نه، او که نه د عالم برزخ دا روحونه په دې دنیا کې د رشته دارانو سره ملاویدی شي او که نه، او یا د مرګ نه پس دا رشته داران په عالم برزخ کې هم د دنیا په شان یو بل سره ملاویدی شي او که نه، او که چېرې دی په عالم برزخ کې د یو بل سره ملو شي نو هم دی بیا څه قسمه خبرې کوي، یا دغه روحونه خپلو رشته دارانو ته په خوبونو کې هم راځي او که نه، او یا به تاسو په دغه روحونو سره یعنی دا چې کوم تاسو نه وفات شوي دي مرده لاړ شي تاسو به همدغه روحونو سره دوباره ملو شئ او که نه. راځئ چې پته ولګو دنیا کې د مرګ نه پس د انسان دا روح قبر ته واپس د حساب کتاب دپاره ولیږلی شي، یعنی کې د منکر نکیر فرشتو دپاره دوباره د ده دا روح قبر ته ولیږلی شي چې د هغې نه پس د ده د اعمالو په مطابق خو یا دوه روحاني فرشتې راشي آسمان ته د عالم برزخ دپاره روان کړی شي، او یا خو دوه اوسیلي خطرناکو سترګو والا نورې فرشتې راشي چې هغه د ده د اعمالو مطابق وي، او د ده برزخ کې ولې چې د رسېدو سره د ده مقام سجین شي، او په سجین کې دغه بدکارو روحونو باندې عذاب شروع کړی شي او دی د اور په بسترو باندې اوده کړي او په هغې کې یې قید کړي
چې د دې نه علاوه نور هم ډېر دردناک عذابونه شروع کړل شي په دې باندې. او د دې سره د دغه جهنمیانو خلکو ته خپل اعمال د یو کړکۍ په ذریعه باندې هم ښودلی شي او ورته هم د دې خبرې دپاره یې ښایي چې تاسو به هم په دې دوزخ کې د ټول عمر دپاره پراته یې. خو ولې چې په الین کې په نیکو روحونو باندې هیڅ پابندي نه وي او هغوی بالکل د یو باغ په طریقه په شانتې او د جنت په شانتې یو ښکلي ځای کې د یو بل سره ملاویږي. چېرې په دنیا کې د دوی یو رشته دار وفات ورسي نو دوی خپلو یو بل وپېژني او خوشحاله شي او یو بل سره ملاوېدل وکړي. خو شرط پکې یو دا دی چې په دنیا کې د مړي روحونه الین ته لاړ شي نه چې سجین ته. او په الین کې دا دواړه نیک روحونه یو بل سره ملاویږي، خبرې اترې کوي او په دنیا کې چې دوی کمې واقعې کړې وي، کمې خبرې ورته یادې وي د دنیا، هغه ټولې یو بل ته بیانوي. او چې څومره وخت دوی په دنیا کې تیر کړی وي هغه ټول د وخت حالاتونه یو بل ته بیانوي. او چې کم نوې مردگان دوی ته لاړ شي نو د هغوی نه د نورو دوستانو تپوس پوښتنه کوي او همدا تپوس ترې کوي چې زما فلانې رشته دار یا زما زوی یا زما ښځه، زما اولاد، زما مور پلار، د دغسې ټولو رشته دارانو تپوس پوښتنه ترې کوي او دا هم تپوس ترې کوي چې هغه په څه حال کې دی او چې ژوندی دی او که مړ دی. که دغه نوې مرده ده ته ووي چې ستا پلانې رشته دار، رور، پلار، مور فلانې هغه خو د پخوا نه وفات شوي دي، مور، پلار یا رور، خور، هغه به سجین ته تللی وي. ولې چې د خپل مرګ نه مخکې چې دې نوې مرده څه لیدلي وي، څه کتلي وي، څه معلومات وي، هغه ټول دې نیک روح ته بیانوي. چې د دې نه موږ ته یوه خبره هم واضحه شوه چې هلته کې کم نیک روحونه دي هغوی ته د دنیا په باره کې هیڅ معلومات نه وي چې کم نوې مردگان، نوې روحونه هلته لاړ شي هغوی ته ټول حالونه بیانوي او نه دې روحونو ته د غیبو څه حالاتو معلومات وي چې په هغه دنیا کې څه حال چلیږي الا ماشاءالله. ولې چې د مرګ نه پس په دنیا کې د دوی تعلق دی دنیا سره مکمل ختم کړی شي. ولې چې دا د الله تعالی یو قانون دی. د مرګ نه پس دا ټول سفر د خپلو رشته دارانو سره ملاوېده او دا ټول حال سوره حدیث شریف کې 1834 کې بیان شوي دي. مردگان موږ له په خوبونو کې راځي چې د خپل حال یا موږ ته د نور څو څیزونو په باره کې معلومات راکوي چې دا د څو اسلامي واقعانو هم ثابت شوې ده. په خپله حضور نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین د مرګ نه پس د حضرت حسین علیه السلام د قتل خبر یې ورکړی و. طریقه د څه رشته دارانو لپاره خوبونو کې راشي او هغوی ته څه ډېر حالتونه وایي، څه رنګ قسم له حالتونه بیانوي، خو چې بیا هغه واقعي اکثر له په رښتیا هم ثابت شي. نو ولې د دې څه دا مطلب دی چې په عالم برزخ کې روحونو ته دا اختیار وي چې په دنیا کې دی چاته هم د خپل د دې عالم برزخ حال بیان کړی شي یا د هغې دنیا ته څه داسې خبر ورکړي. خو نه، دا هیڅ کلم داسې نشي کېدی، بلکې رښتیا خبره خو دا ده چې دا اکثر له زموږ د خلکو ټینشن وي چې د هغې ټینشن د حالت په وجه زموږ دا خوبونه راتلی شي یا خو د خپلو رشته دارانو یو داسې صدمه ژوندي انسان ته میلو شي چې هغه مرده هیڅ کلم د هغه د مخې نه لر کېدی نشي او بیا دته په خوبونو کې بار بار د راتلو کوشش کیږي. خو د دې حاصل وجه دا ده چې دا مرده هر ټیم د ده په دماغو کې ګرځي، ځکه خو دته په خوبونو کې هم بار بار راځي. ولې چې دا قسمه خوبونه د انسان دا دماغ په خپله جوړوي،
خو ولې چې په دې کې هیڅ حقیقت هم موجود نه وي، چې د دې یو بل هم حالات کیدی شي چې شیطان ستاسو د رشتہ دارانو په شکل کې تاسو ته په خوب کې راشي او تاسو د گمراه کولو پوره کوشش کوي. ولې چې شیطان ته الله تعالی دا اختیار ورکړی دی چې د حضور نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین د شکل نه علاوه د دنیا په هر انسان په شکل کې دی دنیا ته خلقو له خوبونو کې راتلی شي، چې یو بل حالات هم کیدی شي چې الله تعالی په خپل مرضی تاسو ته د یو خبر در کول غواړي چې هغه د دغه روحونو په وس کې هم نوي، خو بس هغه دونه هو تا ته ویلی شي چې څونه د الله د طرف نه تا ته هغه ته اختیار ملو شوی وي. د دغه اختیار نه راته نه کم ویلی شي او نه زیات. نیک روحونه په الین کې دننه د خپلو رشتہ دارانو انتظار کوي او یو داسې انتظار کوي څنګه چې یو مسافر د خپلو رشتہ دارانو نه په مسافرۍ تللی وي او هغه بیا د هغه مسافر سره د ملاوېدو انتظار کوي. ستاسو رشتہ داران ستاسو د دنیا د حالات په باره کې د راتلونکي د نوې مردگانو نه د نوې روحونو نه ستاسو تپوسونه کوي چې د هغې نه دوی ته هم دا ثابتېږي چې کم روحونه وفات شوي دي هغوی هم تاسو یاد ساتي او هغوی هم هلته کې ستاسو انتظار کوي او دې روحونو ته ټول انسانان ټولې خبرې یادې وي، ځکه خو چې هلته نوې مردگان نوې روحونه لاړ شي د هغې نه د رشتہ دارانو باره کې تپوسونه کوي او سوالونه هم کوي. دلته کې د نیکو خلکو د روحونو نه علاوه دلته کې د انبیاو د ولی الله او د شهیدانو روحونه هم د یو بل سره ملاویږي او خبرې کوي. د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې د حضور نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د وصال په وخت کې تاسو د سورۃ النساء سورۃ نمبر 69 چې د هغې ترجمه دغسې ده چې کوم خلق د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د هغه د الله اطاعت کوي هغوی به هلته کې د الله د رسول سره ملاویږي. چې کوم خلق د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي هغوی به هلته هماغوی سره وي، یعنی کې انبیا، صادقی، شهدا او صالح خلق. او د دې خلکو رفاقت هم ډیر خوږ دی. تاسو سوچ کولی شئ چې په دنیا کې د ننه اوسېدو کې هم حضور نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم د خپل مور سره، د خپل تر سره، د خپل پلار سره او د خپل ښځې خدیجې بیبي رضی الله تعالی عنها سره او د خپل خوږ تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه سره د ملاوېدو دپاره به څومره سخت بېچین او ستا کوم جانثار صحابه چې کوم دي هغه به د حضور صلی الله علیه وسلم سره د ملاوېدو دپاره څومره زیات بېچین. زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپلې لور ته فرمایلی وو چې زما د مرګ نه پس به لومبی ملاقات ته ما سره کوي، چې هغه څه وخت پس هم دغسې وشو. پوره 4 یا 6 میاشتې پس حضرت بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې وفات شوه، نو د دې نه هم دا ثابت شوه د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم لومبنی ملاقات د خپلې خوږې لور حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها سره وشو. عالم برزخ کې د نیکانو روحونو صدقه یا د هغه اولاد یا صدقه جاریه د هغه په کار راځي او هغه د خپل هر مال په داسې نیک ځای کې خرچ کړي چې د هغه مال د هغه دپاره د همیش دپاره سیال ثواب وګرځي، ځکه چې د دې ټول ثواب دته رسیږي، خو د هغې صورتحال څه په دې طریقه وي چې خو دوی ته دا ثواب په څه طریقه رسي د دې موږ ته هیڅ معلومات نشته.
خو صرف دومره دې روحونو ته ویلی شي چې د ده دا صدقه یا د ده دا خیرات ده ته په څه طریقه باندې چا راولېږلو د هغه کس نوم ورته بیان کړی شي چې هغه ستا زوی یا ستا رشته دار دی او یا فلانی نوم واله دی او همدا هم ورته ویلی شي چې تا ته دا ثواب ده په څه طریقه باندې در بخښلی دی او چې دا صدقه یا خیرات د تا پسې په کومه طریقه کړی دی چې د دې نه پس د دغې روح درجې په څه طریقه اوچتېږي او ده ته په دې باندې څه میلاویږي چې د دې باره کې هم موږ ته څه خاص معلومات نشته. د الله تعالی نه زموږ دا دعا ده چې الله دې موږ هم په داسې نیکانو خلکو کې شامل کړي، په داسې خلکو کې چې د هغوی نه الله او د هغه رسول راضي شوي وي، چې موږ ته هم د حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم خاتم النبیین زیارت نصیب شي او موږ د جهنم د اور نه بچ شو او الله تعالی دې موږ پوي کړي او موږ ته د نیک عملۍ توفیق راکړي. آمین.